څوک د چانه په میراث کې ځمکه ونیسي یا عام په قبضه کې یا د خور لور حصه ورسره یې ولنې ورکوي او دا ځوان حجونه هم کوي عمرې هم کوي منځونه هم کوي او په مخ کې سب کې مدرېږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل صحیح بخاری کې حدیث دی 3196 نمبر حدیث 3196 رسول الله ویل من اخذ شيئا من الارض بغیر حقه خسف به يوم القيامة الى 7 ارضین. کله چې څوک د چانه د ځمکې یو حصه ونیسي لږ ځای ونیسي الله سبحانه وتعالی به په دې واړو ځمکو کې هغه دننه کې مطلب ښکته به پکې وټومبي. اوس دې انسان سوچ کوي که چېرته یو خانک خاور هم څوک د چا په سر باندې کېږدي او په یو ځای کې ګزار کړي دا څومره په تکلیف کې چې تا الله سبحانه وتعالی په زور باندې په دې واړو ځمکو کې هغه دننه کوي په دې واړو ځمکو کې هغه دننه کوي او ښکته کوي دې پکې د دې نه خو بله غټه سزا نشته دی. دا خدا ده چې د دې بل حدیث نه معلومیږي دا هم صحیح بخاري کې دی 2452 نمبر حدیث دی. رسول الله سعید بن زید فرمایي هغه وایي چې قال دا وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د الله د رسول نه واورېد یقول چې ویلي من ظلم من الارض شیئا طوقه من 7 ارضین. یو سړی دی هغه د چانه د ځمکې لږ ځای ونیو لږه حصې ونیوله د ده دا جسم او بدن به الله سبحانه وتعالی دومره غټ کړي چې دا کم وواړه ځمکې دي دا به په دې غاړه کې واچي د ځان سره به ګرځوي. اوس دغه انسان سوچ کوي چې هغه 100 او یا مرلې ځای نیولی د خور حصې نیولي یا دغه شانتې د یو ورور حصې نیولي او په هغه باندې خپله خېټه وراچولي او ستا د دنیا خو دغه د انسان چې ډېر عمر شي او 10 کاله شي زه تېر شو ختم قصه ختمه خو د هغه ابدي ژوند دپاره بیا ته څه کوې ته دا طاقت لرلی شي چې د ځان سره یو 4-5 دړی هغه یو پیټه وګرځوې په شا باندې نه شي لرلی دا طاقت چې الله سبحانه وتعالی ستا په دې غاړه کې دا ټولې ځمکې در واچوي او دغه شانتې په دې باندې ته په تکلیف باندې د خلکو په منځ کې ګرځي. نو دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم بار دغه وعیدات کړي چې د امت له پکار دي خپلو خویندو ته هغه حصې ورکړي او دا په صحیح طریقه باندې تقسیم کړي. د دې تقسیمات په صحیح د ځینې احادیث نه معلومیږي چې الله سبحانه وتعالی بیا د دې خاورو دغه کومه د چا نه چې کومه ځمکه نیولي همدغې ډیري ته به یې کښېني چې اوس دا خاوره وشماره د دې د ذلت دپاره به ورته الله سبحانه وتعالی وایي چې دا خاوره وشماره اوس چې تا را پردۍ ځمکه نیولې پردۍ څیز دې نیولی اوس دا وشماره د دې حساب اوس ولګوه. نو الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ ټول وروڼه بې خاص کر زموږ پښتانه هغه له دې کار نه لاس واخلو د چا چې راسره کومې حصې کېږي کومې ځمکې راسره کېږي هغه ورته باید موږ ورکړو داسې نه چې سبا د الله سبحانه وتعالی مخې ته شرمېدلي